عزتمن مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه سلسله وار د جمعې تقاریرو کی تذکرہ کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل علاقه مکه مکرمه او د خپل خاندان خلق یې د نبوت په وجه او د رسالت په وجه د دین اسلام په وجه او د یو الله د وحدانیت تذکرہ کول او هغه طرف ته رابللو په وجه او د شرک د بطلان تذکرې کولو په وجه د خپل کلی علاقې خلق او د خپل قام خلق یې دشمنان شو او د هغې تذکره کېده چې په هغې کې سر فرست بعضې افراد چې هغه د دې ځای سردارانو د قبایلو هغه زمانه کې حکومت نو، صدر او وزیر اعظم نو، بادشاه او سلطان نو، د قبایلو سرداری بوه. د هر یو قبیلې خپل خپل مشر. د حجاز چې څومره علاقه ده په دغه ځای باندې نه د فارس حکومت او د کسرا او نه د روم حکومت او د قیصر او نه د یمن حکومت تیر شوی دی او نه د بل چا. دا د حکومت نه آزاده د خطه د مخکې نه روانه او د دې وجوهات بیان شوي. لغه سرداران غټ غټ خلک د خپل قومونو او قبایلو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د هغې تذکره کې شوي وه. بیا چې کوم کسان مسلمانانېدل په هغې باندې اذیتونه او تکالیف مختلف قسم په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم اذیتونه ورکړي و، حالانکې دغه وخت کې یو داسې کس ته تکلیف رسول هغه سره جنگ کول ډېر ګران و چې هغه پسې به شاته د هغه یو غټه قبیله او قام ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته د عربو معتبره قبیله چې د هغې تعریف د جاهلیت په زمانه کې مرا روان دی قریش د قبیله و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې معزز خاندان بنو هاشم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د عبدالمطلب سے ابن وسع د غزوه حنین په موقع باندې د جنگ په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو لیکن نسبت یې هغه ته کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار والد ماجد عبدالله صاحب هغه چا نه پیژندو، داسې خاص په ځوانۍ کې تللی و نو د نیکۍ ډېر شهرت و. داسې کس ته اذیت ورکول لا ډېر ګران، لیکن سره د دې خلکو چې څومره وس کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې اذیتونه رسول. او البته هغه مسلمانان چې د هغوی څوک نو، قبیله یې نه وه دلته او د هغوی خپل قام او خاندان نو، خپله ټبرداري نه وه، هغوی ته عذابونه او تکلیفونه ورکول ډېر آسان نو په هغې باندې به کافر ډېر چړ راتلل او سره به پرې راتلل. په هغې کې د یو څو ضعفا او کمزورو مسلمانانو تذکره هغه ضروري ده. حضرت بلال رضی الله عنه چې هغه په دغه مکرمه کې حبشي النسل دی، د حبشو د رنګ نه تور دی، د امیه ابن خلف غلام، د غلامۍ دور د امیه ابن خلف تذکره مخکې شوې ده او حضرت بلال رضی الله عنه نه علاوه د هغه نور غلامانو لیکن دی مسلمان شو او بیا د اسلام راړو په وجه چې د کوم اذیتونه د خپل مالک ورکول. بعضې د تاریخ په کتابونو کې د سیرت په کتابونو کې د هغې تذکره ده، مشهور ده چې څه قسم تکلیف بو هغه به ورته ورکول. په ګرمه شګه باندې به سملولو او د عربو ګرمي هغه مشهوره ګرمي او خصوصا هغه وخت کې
او کله به وته پسینه باندې کانه کې خو کله به وته مړی ته پړې واچولو کله به وته په مړی باندې لاس کې خپل مړی به وته خپیکا او کله به مختلف تکلیفونه وته ورکول او حضرت بلال رضی الله عنه دا قول مشهور دی چې همیشه به دغه وته به وی چې د دین نه وړو د الله ته او د عزا پرستش شروع لا ته او د عزا د هغه زمانه د قریش غټ بوتان نو حضرت بلال رضی الله عنه په جواب کې همیشه فرمایل احد احد الله یو دی دا خبر دی مبتدا مقدر ده الله احد الله احد الله یو دی یکتا دی شریکی نشته چې څومره به دا اذیتونه او تکلیفونه او عذابونه سختول دومره به حضرت بلال رضی الله عنه دغه ناره د خولې نه وته بیا به دی امیه ابن خلف خپل نور غلامانو ته ووایي چې په مړی کې ورته پړې واچوي او د مکې په کوڅو کې راکاږي نو حضرت بلال رضی الله عنه به د مکې په کوڅو کې راخکلو نو یو ځل دغه حالت کې و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دغه لار تېرېدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ولیدو نو امیه ابن خلف ته وایي چې ظالمه د ده نه څه غواړي متاع تر څو پورې به دغه ظلمونه په ده باندې کې او دغه تکلیفونه به ده ته ورکې د تا سره څه کړي امیه ابن خلف ورته ووایي چې دی تاسو خراب کړی او که ته غواړې نو ته د دې تکلیفونو نه خلاص که وایله نو امیه ابن خلف څخه دغه وخت کې د حضرت بلال قیمت را پریوتې او انتهایی وجه دا وه چې داسې یو غلام چې هغه مالک په کار نه راځي عقیده او نظریه د دواړو جدا وه امیه ابن خلف کافر او مشرک او دغه زمانه د دې علاقې دین کفر او شرک او حضرت بلال رضی الله عنه مسلمان دا الله جل شانه په نزدې خو دین مرضی اسلام دی او داغه شرافت او عزت الله جل شانه څخه څومره ده هغه مختلف واقعاتو کې تاسو ته بیان شوي لیکن دغه وخت کې د امیه ابن خلف په نزدې ګیره هوا د انتهایی پریوته او کته درجه د دې قیمت نو چاغشتوم نه داسې غلام به هغه زمانه کې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وتداوي وتوي چې دومره په خوږیږي نو خلاصې کا تاسو خراب کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته فرمایل چې ټیک ده اندی غلام اسود اجلد من ما سره یو غلام دی تور رنگ دی او دنه زیات مضبوط دی تاسو وایي چې تور رنگ غلام وته یاد کو دا ولی ځکه چې دغه وخت کې دی عربو غلام تور دی خوخولو وینځه به خولي او حسین او خایسته خوخولو غلام به د تور رنگ خوخولو ځکه چې د ما د شر او فساد نشي جوړولې زما خدمت کې بلګي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته وای چې ما سره د دنه زیات تور غلام دی او مضبوطم دی او ستا په دین باندې دی یعنی کافر دی مشرک دی زتا ته غدر کوم دی ما ته د غیب بدل کې راکې او امیه ابن خلف شکر است هغه ته وی چې بالکل در کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه سودا او هغه زمانه کې چې کوم قیمتي غلام او هغه وتور کو حضرت بلال رضی الله عنه واغشت خود د قیمت خو صدیق اکبر ته پتا و چې دا الله جل جلاله سره څومره قیمت او حضرت بلال رضی الله عنه آزاد د حضرت عمر رضی الله عنه مقولن سوام د حدیث په کتابونو کې د فرمایي ابوبکر سیدنا اعتق سیدنا ابوبکر دا زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کړی دی حضرت بلال ته حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفہ ثانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم بیار هغه وت سید وی سردار حضرت بلال رضی الله عنه آزاد دین تاسو دا اندازه ولګوي چې ایمان جبرن نه دی خور شوی ایمان جبرن نه دی بعض خلک نن سبا د اسلام په باره کې یهود نصارا طاغوت دهریه هغه خلک چې لا مذهبیت باندې دي د اسلام غلط پرچار کوي دا غي غلط روح وړاندې کچره اسلام په جبر باندې خوري دی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کافر غلام امیه ابن خلف ته ورکول نو هغه خپل مسلمان کړ غلام خو غلام
غلام خو دا د هغه زمانه دستور را روان چې غلام سره به داسې عمل کول لکه څنګه چې زمونږ په علاقه خلک ساروي سره د جاهلیت په زمانه کې. نو په هغه وخت کې غلام په زور مسلمانول دا ډېر آسان کار، لیکن په زور څوک مسلمانول شي نه، ځکه چې د ایمان تعلق د انسان د قلب او د زړه سره دی او په اسلام کې جبر نشته. ها چې یو ځل یو سړی مسلمان شو، ایمان ترانه نه وته اسلام ته، اوس به د دنه د ایمان او د اسلام په باره کې دنیا کې هم تپوس کېږي او په قبر کې او په آخرت کې. په دنیا کې به دا تپوس کېږي چې د موز نه کوي، نو اسلامی حکومت به د ډنډې په زور باندې به جماعت ته راولي چې مؤمن یې څنګه موز نه کوي. یو سړی چې په فوج کې برتی شي او چې کله ورته افسر وایي سپایي ته چې ټوپک واخله او ځه محاذ ته لاړ شه، او دی وایي چې نه وروره زه خو دې دپاره نه یم برتي شوی، هغه به ډومبې شپېلۍ په ده کې دي چې یا نوکرۍ نه ځه او یا دې شوټ کوم، ځکه چې ته برتي شوی دې دپاره. په فیکټرۍ کې یو ملازم کار کوي او د هغه د سهار د 8 نه تر ماسپښین 4 پورې ډیوټي ده او دی ناست یې هلکه ولې وایي زه خو د پیسو دپاره برتي شوی یم، زه خو کار مار نه شم کولی. نو د فیکټرۍ مالک به فورا وباسي چې ته برتي شوی د څه دپاره. هغه یې والله عربي ته څه نه وایي، لیکن دې ته به وایي ځکه چې دی رانه نوتې دي. بعضې خلک لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین ترجمه د خلکو په ذهن کې غلط اچي چې ورته وایي موز، دی وایي چې په موز کې جبر نشته. پلار زوی ته وایي چې موز ته پاسه، نو دی وایي چې په موز کې په اسلام کې خو جبر نشته. چې کومه یو خبره ورته کوي دی وایي په اسلام کې جبر نشته. دغه شی د بهر نه راغلی دی، د یهودیت نه او د نصرانیت نه راغلی دی، دا د طاغوت د طرف نه راغلی دی. چې یو سړی مسلمان وي د ده مطلب دا آمنت بالله، میں نے اللہ کو مانا، وملائکتہ میں نے اس کے تمام فرشتوں کو مانا، وکتبہ میں نے اس کی ساری کتابوں کو مانا، ورسلہ میں نے اس کے پیغمبروں کو مانا. جب تو نے اللہ کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا، تو اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ منل وہی سے تھا، اللہ منم او کے مخالفت، پیغمبر منم او کے مخالفت، او کتاب منم او کے مخالفت روان داغه خلاف. دا خو دنیا کې په هیڅ ځای کې نشته. تاسو ته ما 2 مثالونه درکړل. اسپیټال ته تلاړې، ډاکټر ته پیسې ورکې، کله کله یو سړی چې کوم دی نو سټنټ لګوي په زړه په رګ کې 15 لک روپۍ 6 لک روپۍ دی ډاکټر ته ورکوي، خو چې ډاکټر ورته پتون سیري او سټنټ پکې نه باسي، دی وایي ډاکټر صاحب دا نه دا سیمو کو پته لګی نه چې ته پوهېږي که نه پوهېږي، زما بدن شلی او دا بدن مې بیا یا رغېږي نه یا به دا سټنټ ځای ته رسي یا به نه رسي. نو دا سیمه کو دا ورسره نه مني، نو ډاکټر د دې علاج نه کوي. دغه وخت کې ډاکټر د هر یو خبره مني چې کله دی راتلو نو د مخکې نه خپل زړه مطمئن کړی و چې زه د ډاکټر ته ځم او دی په دې فن باندې پوهېږي او دی زما ته سټنټ لګولی شي، زما علاج په صحیح روح باندې کولی شي، بیا ورته هلته ځان وسپاري. حالانکې د ډاکټر انسان دی، دنه خطا کیدی شي او دی چې کوم دی نو غلط طریقې سره کولی شي. ډېرو خلکو نه ډېر کسان مري، لیکن سره د دې خپل ځان حواله کړي، نو الله جل جلاله منی او الله ته ځان نه حواله کړي. د الله پیغمبر منی، د پیغمبر تعلیماتو ته ځان نه حواله کړي. کتاب د الله منی او د الله کتاب ته ځان نه حواله کړي. دا څنګه اسلام شو؟ عرض می دا کولو چې اسلام په جبر باندې نه دی خور شوی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و بیا خپل غلام ته ویلو چې ته مسلمان شه، بیا به ټول غلامان مسلمانان کړو، لیکن یو کافر او مشرک غلام ورکی او ابوبکر صدیق سے بغت سزا نه ورکی. تاریخ کتابونه نه لیکلي یو قسم نه، او دی کافر او مشرکین او مسلمان ته سزا ورکوله. نن سبا هم دغه چل د مسلمانانو سره کیږي، د عمدغه طریقه د مسلمانانو سره کی. بهرحال ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت بلال رضی الله عنه واغشتو آزاد کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذنی شرافت او اعزاز الله جل شانه حضرت بلال رضی الله عنه تور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت اعزاز دغه تور غلام ته الله جل جلاله نصیب کو دا د سپه وجه د ایمان په وجه الله جل جلاله سره بولی لګي، الله پاک سره قیمت لګي
الله جل جلاله سره ویلیو د ایمان او د اسلام که بلال برنګ باندې دور دی خو ایمان وبکې نو الله جل جلاله ته دومره ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره ګران حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا په هغه خلکو کې ما تاسو ته وایي چې دا هغه کسانو یو سوچ د چا دلته کې قوم نو علاقې نه وه دوی باندې انتهایی تکلیفونه او اذیتونه ورته ورکول هر قسم وسې کړي دي بس حضرت عمار ابن یاسر هم په هغې کې د ده پلار یاسر دی قحطانی الاصل دی یمن دی یمن کی قبیله قحطان مشهور قبیله ولکه څنګه چې دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجاز کې او په مکه مکرمه کې قریش مشهور قبیله و په یمن کې قحطان قبیله د هغه علاقې د پلار یاسر د یمن نه رالو دغه وخت کې لا عمار زوی نه دی پیدا د یمن نه رالو د دوی یو ورور رک شوی هغه پسې ګرځېدل او د سره دوه وروڼه نور هم دي مالک او حارث او یاسر دا درې واړه وروڼه را روان شو مکې مکرمې ته په تپوس رالو ضرور تذکره خو یې نشته دی بیا چې پیدا شو یا نه چې دلته راورسېدل نو مالک او حارث خپل وطن ته واپس لاړل او یاسر دلته پاتې شو مکه کې هغه زمانه کې د پاتې کېدو دستور دا و چې ته یو علاقه کې پاتې کېدې نو د هغه ځای یو ځایي کس سره به تا حلف وکړو او حلف دې ته ویلی کېږي چې لاس کې به ورته لاس ورکړل او بیا به وی چې ته به زما خیال کې زه به ستا خیال کوم ته به زما د کور خیال کې زه به ستا د کور خیال کوم چې زه څومره مدد ستا کولی شم هغه به زه کوم چې څومره ته کولی شې هغه به ته زما کې نو په هغه ځای کې به د یو مسافر د حلف نه بغیر وخت نه تېرېدو نو د ابو حذیفه نوم یو کس سره حلف وکړو د هغه حلیف جوړ شو بیا د هغه یو وینځه وه د هغې نوم سمیه و هغه یې ده ته په نکاح کې ورکړه یاسر ته د هغې نه یې بچي پیدا شو په هغې کې یو عمار ابن یاسر رضی الله عنه دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعثت ملو شو نو په ابتدا ړومبنو کسانو کې سابقین اولینو کې دغه آل یاسر د حضرت یاسر رضی الله عنه ټول ټبر دی یاسر رضی الله عنه مسلمان زوی حضرت عمار ابن یاسر مسلمان خزه حضرت سمیه رضی الله عنها هغه مسلمانه دا حضرت عمار رضی الله عنه بل رورو عبدالله ابن یاسر هغه مسلمان یو بل رورو هغه په جاهلیت کې چا قتل کړو باقی دی ټول ټبر ټول خاندان مسلمانان شو دا د هغه زمانه خبره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مشرکینو نه خفیا خپل مرګرو ته خبرې کولې د دین احکام به وت بیانول په دار ارقم کې د صفا په خوا کې پټ دا خلک چې مسلمانان شو کفارو ته پته ولګي د مشرکینو اذیتونه تکالیف شروع کړل حالانکه دا د چا نه غلامانو نه بل څه دا آزاد خلک خو به وطن دلته وطن نو علاقې نو تکلیفونه او اذیتونه شروع کړل حضرت یاسر رضی الله عنه خدا وخت کې بوډا شو هغه ته اذیتونه ورکول نو هغه شهید شو مړ شو او حضرت سمیه رضی الله عنها د یاسر سے بیوی او د حضرت عمار ابن یاسر سے مور هغه چې کله خاون شهید شو نیوزل ابو جهل وت ډیر سپک او تکلیفونه به ورکول نو دی ابو جهل تسپور استغوي نو ابو جهل برچرا واغشتا نو نه غي پکې نه نهستا او دای شهید ک هغه ډومبۍ زنانه چې د اسلام په لار کې د هغې وینه تویه شوي ده او شهیده شوي د حضرت سمیه رضی الله عنها حضرت عمار رضی الله عنه دیم نه پرېښو سخت تکلیفونه او اذیتونه یې ورته ورکول حضرت عمار رضی الله عنه د اور داغونه مختلف قسم تکلیفونه به ورته ورکول چې کله به عذابونه ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم به تېرېدو په دی باندې نو یو به دا دعا غوسته یا نار کونی بردم و سلاما علی آل یاسر کما کنت علی ابراهیم اے اورا اذیتونه به د ګرمۍ ورکول د انګار او د سکرو هغې به سملول دی اے اورا داسې یخشه لکه څنګه چې پر ابراهیم علیه السلام یخ شوی وي داسې یخشه په آل یاسر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاصولی نه شو
ځکه چې د مشرکین او زور وی چې ځینې ویني وجني قتل نه کی. او بیا به دیت فرمایل صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر، اے د یاسر ټبر صبر کوي، صبر صبر. دا تلقین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نن سبا چې په چا باندې زره مصیبت او تکلیف راشي، څوک د صبر تلقین کولو والا وینا دغه تپوس چې ډاکټر ته تله علاج دې کړی دی، او دا خو ډېره خطرناکه بیماری ده، دا خو لا علاج ده، د دې خو څه علاج نشته. د بیمار تپوس ته تلونکي د هغه زړه نور مغورځوي. ډاکټر ته چې لاړ شي نو ډاکټر هم کله کله داسې کمقل ډاکټر وي، کمقل به زه په دې ووایم چې د یو مسلمان ته د تسلی په ځای باندې ته هغه ته سخته خبره کوي، ته هغه ته وایي چې ستا کینسر دی، خطرناکه بیماری ده، دې حال ته رسېدلي ده، او دې نه ته تللی شي او فلان کې او ډینګړی، نو دې سره خو مریض ته د وخت نه مخکې کېدای شي چې د هغه هټ فیل شي، په هغه باندې دور راشي لاړ شي، ته هغه ته تسلي ورکولې، ځکه چې بیماری د الله د طرف نه ده او الله جل شانه بیماری بودلونکی هم دی، هغه مړي ژوندي کوي. ستا دا بیماری ښه کولی شي او مرګ خو په نیټه دی، مرګ خو څوک جریستی نه شي، نو د وخت نه مخکې ولې مړ کړي، هغه ته اذیت او تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقه دا ده صبر صبر، اصبر اصبر اصبروا، صبر کوي. صبر مطلب دا چې د الله جل شانه د طرف نه دا مصیبت په دې باندې جزا او فضا مکو، دا به الله جل شانه لري کی، د دې په عوض کې بتا ته الله ډیر لوی اجر درکړي. دا اسې نزي دې طرف ته د مسلمان توجه راخکل پکار دی. نن سبا مسلمان دی خو کانټې پټلې بدله ده، هغه دې طرف ته راوړو غواړي الله جل جلاله طرف ته، آخرت طرف ته، ایمان طرف ته، خپل درست عقیده طرف ته، په ځای د دې چې دا غو توجه د الله جل شانه نو واړې په اسباب باندې کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وترې درو بیا دا فرمایل صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کوي، صبر. او دعا به وته غوست او غي صبر کولو، دا غي صبر سو، دا غي صبر داو چې دغه تکلیفونو او اذیتونو او عذابونو باوجود د دین اسلام نه وانوړي. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زنانه ده، په دې کې لاړه شهید شو. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کمزور بوډا د دې تکلیفونو د وجه نه لاړو. هغه حضرت عمار رضی اللہ عنہ غیر کړه یو ځل دته به مختلف تکلیفونه ورکول. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لو کافر ایثار کوي، وجنو دي مړکو دي، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې د په باره کې سو وایا، نو د صرف یو ټکی کړو چې سی ویلیو، هغه او وی کو کافر پرېخو، هغه خوشحال شول چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې خطا خبر او. حضرت یاسر رضی الله عنه منډه 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 نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په جړا را چې یا رسول الله خدا چلو شو، ما ته وایي چې زما حکم څه دی، زه مسلمان پاتم کنه وېسه وې مشرکین راګر کړم او ما ته وی چې داسې وکا، ما هغه سي اوې وستاره زړه څه کیفیت و یا رسول الله، زړه خو مې د ایمان نه ډک. درود شریف وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه چې ستاره زړه څه کیفیت وي. یا رسول الله زړه کې خو ایمان خو نه پرې خو وجلم او په جمع مې دا ټکی راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را قرآن کریم کې اوسم شته او همیشه به وي دا آیت الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. وہ شخص اسلام سے نہیں نکلا، وہ کافر نہیں، وہ مشرک نہیں،
जिस पर जबर किया गया हो, जिस पर जबरदस्ती की गई हो। वक़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, और इसका दिल ईमान से भरा हुआ हो। दा गजड़ द ईमान न डकवी और पद जबर शवी दा मुस्तस्ना दे दे कुफर त न दे उड़ीदले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अम्मार उलिदो हजरत अली करमल्लाहु वजहु फरमाई न बया बे फरमाइल चे हजरत अम्मार द सर न तरखपो पूरी द ईमान न डकते, द सर न तरखपो पूरी द ईमान न डकते। दा वे ज़िक्र फरमाइल चे चरता सो के एतराज़ न की चे द खुदा से भी नदा हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे खास से उनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी ईमान रोड़ुन की पचा बानी यजुन अजियतुन केदल हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु दाम मख के गुलाम अब दे लुवारो न दे मरेव पद बानी भी जुल्म न कोल दुमर जुल्म ने बानी कोल चे योजल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रुस्तु बिया पखपल दौर खिलाफत के हजरत खब्बाब दा से रवानो, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु रवानो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दखपल खिलाफत खास गदैना मुस्नद न पासिरो और डड़े तके नास्तो पजमका और वेची दे मुस्नद लायक खब्बाब इब्न अरत थे अगे पागे के नूर छद इस्लाम द पार ढेर तकलीफों न बर्दाश्त कर, ढेर तकलीफों ने बर्दाश्त कर। इससे वाद बिलाल ना वे खब्बाब इब्न अरत मुस्तहिक थे द दे मुस्नद द दे गदई सेवा द बिलाल। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु व तो फरमाइल चे अमीरुल मोमिनीन बिलाल हम आगा तकलीफों न दी तीर कड़ी चे कुम्मा तीर कड़ी बे वतदा शातन लमन पोरता कवे ओगोरा चे वे कतल लकदा ब्रगी मरस के जसंग सड़े मुब्तला गट गट चापू न नखे टोल शायद आए न डकाओ वे द बिलाल को ब्याम सोकू मक्का के चामरस तकोला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो काफिर और मुशरिक मैयत खबर होका बल बोका खुजमा मुबारक खुसोकवेल और नजमा सुकूना हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु दत सख्त तकलीफ कलबे दासी तकलीफों वजियतों और कोल बमरई बतलास साहब व तखफीक बल काफिर व पेराल अगबोतवे जनोरम जोर आस इब्न वाइल अस्सहमी दादा मके पर सरदारानों के मख की तस्करा शी दबाने तुर जोड़ कड़ी वो तुरा दे लुआरो अवाग ज़माने के फैक्ट्री ने पलुआरान वाने बदा से ने जोड़े तुरे पे जोड़ कड़ी मादा तुरे जोड़ मजदूरी के दन मजदूरी व वरन का तुरे व जोड़ा का मजदूरी नो वर्क। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु बबिया इस्लाम राणू न पस दन तकाजाओ का चमाता पैसे रख आस इब्न वाइल बोतवे पैसे बे नवर कोले खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु बोत फरमाइल हाँ दबोतवे आस इब्न वाइल चे ला हत्ता तकफुर बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगे न दरकुम तरसोच दि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफर न दे करे अगर इनकार न दे करे अगर प्रेखे तो खब्बाब इब्न अरत बहुत फरमाइल चे दाग कुफर खो तरगे न कुम तरसोच तम मर्शवे नहीं बिल्कुल कताने न कुम तब मर्शिद दुनिया न वलाड़ से खुदा दीन चे मा इख्तियार करे द दीन वापस के गमना अगवतवे न दलते बयान दरकुम वे खच पे क़यामत के बिया पासे बिया बेदनाल तना वाड़म दा अल्लाह पौड़ान दे न दबा हा हा ओ खान दल्ले काफिर और मुशरिक चे खबिया पासे दलस्ता क़यामत ततलस्ता वे चिकल ज पासम न जमा बा अलतम माल व जामनवी नजब बियाल तक इधर कम जामन तब वो हमसे तवर की नुता तबा कर्ज दर की दबे टटो भी कोले खंदा भी को कुरान करीम ददी काफिर और तस्करा कड़ी दे टोलो या खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह अन्हु पखपल इस्लाम बाने प ईमान बाने तर अखिर पोरे ओ मागा से उच संग दे इब्तिदा अबू फुकैहा रज़ी अल्लाह अन्हु आगा कसानो के दे ची काफिर बाजियतुन और कोल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आजाद कड़े सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीबन 9 कसान गुलामान और विंज आजाद कड़ी दी बेसवे गश्त और गुलाम ढेर कीमत
40,000 درهم وسره هغه زمانه کې 40,000 درهم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکه په مالدارو خلکو کې لکه څنګه چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه ذو النورین عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دغه سه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ډیر مال خو چې کله اسلام راړو نو په مکی دور کې او د هجرت په دوران کې د ټول پیسې د الله په لار کې لګولي غلامان به غشتل او آزادول به یو ځل د پلار وای ابو قحافه هغه مسلمان رضی الله عنه او کې دې چې دا خبره د اسلام نه مخ کې کړي پلار وته وای چې بچي ته چې څومره غلامان اخلي آزادې نو ټول فقیران او غریبانان دي څوک خزي دي کمزوري وینځري بډایګان دي نو داسې کم از کم داسې غلام خو اخلا او آزادوي چې ځوان او مضبوط خوې چې سبا ستا په کار راشي ځکه چې سړی سره خو کې نو هغه د خېګړه تر عمر نه یې نو چې ته د سکار وې سه بیګار به چې نو هغه د سره وړي لکه نن سبا د خلکو دغه تصور نو ته وی چې داسې کسان کم از کم اخلا او آزادو چې سبا هغه ستا په کار راځي چې مضبوط وي تکړه وي تا ټول کمزوري واغشتل او آزاد کل پیسې ټولې پاغي لاړې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وو ته فرمایل چې دا پلارا زمانیت بده کې دا نه دی بلکې زمانیت د الله جل جلاله رضا او دا خوشنودي حاصلول دي او چې د کوم مقصد لپاره رضا آزادوم نو هغه مقصد ماته حاصل شوی دی الحمدلله زید دې لپاره آزادوم زما مقصد دا نه دی چې دا زما په کار راشي نو دا به داسې کمزوري غلامان د مشرکین نه غشتل او بیا به آزادول حضرت زنیره رضی الله عنها دا هم په آغا دا زنانه ده او آغا زنانو کې ده چې وینځوا او د کفارو د لاسه انتهایی اذیتونه او تکلیفونه تیر کړي کافر چې به تیرېدل او دا به کتن او دا کمزوري و تور و کار کسب هم نشو کوله وینځوا نو دې کافرو بوي چې لو کان خیر ما سبقونا الیه کچری دا اسلام کې خیر وې نو دا خلق دا فقرا او دا غریبانان او دا کمزوري به زمونږ وړاندې کېدل نه دي ته به مونږ وړاندې وي دای نوې بدبخت او چې کدا خیر وې نو پکاردار چې مونږ لستبقنا الیه چې مونږ دې ته وړاندې شوی بلکې الټه دا وی کدا خیر وې نو دا خلق به دې ته نه مخ کې کېدو چې ګنې دا هو کمزوري خلق حالانکه د الله جل جلاله عادت کریمه د ابتدا نه داسې ده چې څومره انبیا تیر شوي دي دا غي باندې ډومبه ایمان راوړونکي خلق ډومبه هغه فقرا مساکین ضعفا او دا تاریخی خبره ده مسلمه ځکه دا یو کافر بل کافر ته وایي چې دغه وخت کې دواړه کافران او دا سوق قیصر روم کافر دی او ابو سفیان رستم مسلمان شوی خو دغه وخت کې کافر و قیصر بادشاہ او غټ سلطنت دغه په قبضه کې ابو سفیان د مکه مکرمه سوداګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربورولۍ کې د تجارتی قافلې سره تلو حدیثو کې وګد حدیث ته تفصیلی واقعا ده قیصر روم دیره غستیو دیرش کسانو ده په خپل عدالت کې ودرولې دی وی دا ناشنا واقع په مونږ نه تیر شي او پاغه کې ته تاسو نه کړی دی او دا غي جوابونه ته غستی به پاغه تفسیره کړی ده نو هغه ټول خصوص نشم بیانول صرف دغه یو چې قیصر روم ته تاسو کې چې دا ماته وایا چې دا پیغمبر د مرګري چې کوم اسلام کې داخليږي دا ضعفا کمزوري فقرا خلک دي او کنا غټان دي غټان نه مراد هغه چې سر برابر ده خلک چې خلک سګړي نو ابو سفیان چې هغه کافر دی مشرک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی هغه جواب ورکړي چې کمزوري خلک دي چې کمزوري خلک په د سر دغه کې غلامان وینځي کمزوري نو قیصر روم بیا رستو تفسیره کوي نو جواب ورکړي ډک دربار دی هغه کې دا خپل کسان شته دی دای پکې ولاړ دي هغه وای چې وای هکذا تبعث الرسل فی اضعاف قومها دا غرنګ انبیا چې الله پاک مبعوث کوي نو په کمزورو کې وي هغه ابتدایي مرګري څوک وي کمزوري ضعفا وي فقیران وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې خلکو ایمان راوړو په ابتدا کې او بیا وروسته هغه ترقی کوي او چې کوم تنظیم کوم تحریک هغه د الله د رضا په بنیاد نه د اسلام په بنیاد نه هغه چې مخکې نه روچتېږي تازه شروع کېږي نو هغه ډېر خوشنمای ډېرې جنډې وي ډېرې چغې وي ډېرې نارې وي پکې ډېر غټان خلک وي پکې وروسته بیا هغه په تنزل بخښته راځي حکم تحریک او تنظیم چې هغه حق اوسم دا تجربه ده نو د هغې په ابتدا کې ملګري کمزوري وي بیا وروسته هغې ترقي کوي نو انبیاء کرامو سره ملګري همدغسې را روان د دې کافرو به وي لو کان خیرا ما سبقونا الیه که چېرې دین اسلام کې څه خیر وی نو دا خلک دا کمزوري به زمونږ نه مخکې کېدل بلکې مونږ به دې ته وړاندې کېږو حالانکې دا خبره الټه د دین اسلام او د ایمان او د الله جل جلاله د غټانو سره څه تعلق د مال سره څه تعلق ایمان خو زړه ته ننوځي د الله جل شانه محبت خو زړه ته ننوځي او زړه د ټولو په سینو کې یو شان دی د غوښې نه جوړ دی بیا د هغه سعادتمندي د هر یو انسان چې چاته الله جل جلاله د ایمان او د اسلام توفیق ورکړي او چاته نه نو حضرت زنیره رضی الله عنها دا وینځه وه کمزوري وه دې ته به سخت تکلیفونه وضعیتونه رسول دا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاده کړي دې ته دومره اذیتونه ورکړي چې د دې د سترګو نظر لاړو چې د سترګو نظر ختم شو د وهلو د وجې نه اذیتونه د وجې سترګو نظر چې لاړو نو دې کافرو به دا ټټوبې کولې چې زمونږ لات او عزا دا ووهله لات او عزا هغه زمانه کې د کافرو د قریشو دوه غټ بوتانو لات او عزا وی چې دا لات او عزا وهلې ده نو دا زه کړنده شوه په سترګو باندې نو دا زنیره د ګورئ زنانه ده وینځه ده صنف نازک ته کمزوری ده حیثیت نشته ده نن سبا چې سړی په دوه کسانو کې خبره کوي نو چې دغه حیثیت نه نو د خولې نه ټکې نه راوځي خولې ګنډلي او دا د ایمان زور دی چې حضرت زنیره رضی الله عنها په دې حالت کې چړنده شوه نو دا ورته وایي چې دا لات او عزا خو ماته نه نقصان را کولی شي نه اذیت دی خو چاته فایده او تکلیف نشي ورکولی دی خو دا هغه خلکو نم نه دي خبر چې څوک د دی پرستش کوي او دی ته سجدې لګوي نو دی به ماته اذیت سره کوي زما نظر به څه لاړ کړي زما نظر به څه لاړ کړي دی به ماته څه اذیت راکړي بلکې زما سترګې زما رب بوتلی دي او په دې کې د هغه حکمت دی او چې هغه وغواړي نو زما دا نظر بیا واپس راوستی شي دا بیان د حضرت زنیره رضی الله عنها اوسم اسیرت په کتابونو کې لیک دی چې دا اوې نو د شپې چې وده شو سهار پاسېده نو الله پاک سترګې واپس راوستی نظر راغلی او روغ رمټ مشرکینو ته الله جل شانه اوخول هغې ذلیله کړ عرض مې دا کول زما عزتمند چې ایمان دی ته وایي استقامت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو کس ته پوس وکړو چې ما ته نصیحت وکړه ورته یې وفرمایل قل آمنت بالله ثم استقم تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹا رہے ته ووایه چې ما په الله باندې ایمان راوړو بیا په هغې باندې ټینګ ودرېږه نن سبا الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي زمونږ ایمان متزلزل مونږ ته هغه شی چې امتحان نی سخته ابتلا نی هغه راته ابتلا جوړه شي ایمان متزلزل چې مالداري د فقر د ورجې ایمان په خطر کې شي چې فقیر وي د غنا او د مالداري د راتلو په وجه ایمان په خطر کې شي چې روغ وي د بیماری د راتلو په وجه ایمان په خطر کې شي چې بیمارو او هغه الله جل شانه تکلیف لري کو سم شو روغ رمټ شو اوسه د صحت د وجه نه ایمان په خطر کې شي چې په آرام او راحت او تکلیف پیرالو نه ایمان په خطر کې شي او چې تکالیف د هغې نه راووتو نو مستی او غفلت دې حد ته لاړل چې اوس ایمان په خطره کې شو او چې فقر او تنګدستي و روپۍ پیسې نه وې نو ایمان په خطره کې او چې کله د غنا راله مالداري راله نو غنا راتلو سره د بعضې سړي ایمان په خطره کې شي چې کله فقیر سم چلېدو او چې کله په غنا راله مال پریوان رالو اوس د هغې سره په داسې کفریاتو کې او په داسې معاصیو کې مبتلا شو چې ایمان په دا ولګولو د روپۍ د پاره ایمان په داو لګي د پیسې د پاره ایمان په داو لګي هغه وخت به صحابه د کافرو د وطن لل او هجرت به کولو مدینی منورې ته ځکه چې الته اسلام دی
آلته محمد رسول الله دی، آلته صحابه کرام دي، آلته مسلمانان دي، آلته د ایمان مرسته کوونکي خلق دي. اوس چې په تکلیف راشي نو د دارالاسلام نه د مسلمان د ځای نه هجرت چرته کوي؟ امریکې ته کوي، برطانیې ته کوي، یورپ ته کوي، فرانس ته کوي، جرمني ته کوي، چې آلته باغه خلق ما ته پناه راکړي. چې معمولی سختی پې راځي آلته کېږي. فرق صفا واضح دی چې بعضې سړی وایي چې دا خو ماغه اسلام دی او ماغه ایمان دی، ولې د الله جل شانه نصرت د صحابه سره وو او اوس د مسلمانانو سره نشته؟ زما د په قسم په خپل رب باندې وی چې اوس مدد او نصرت د هغه زمانه په مقابله کې ډیر زیات دی، ځکه چې خلک تکړه مون کمزوري. خو شرط د دې چې ته الله جل شانه ته خپل رب ته سوخه ستا ایمان ته وی چې زه مؤمن ام، ستا د ایمان دلیل هم پکار دی. دغه دلیل څه دی؟ تا باندې چې الله جل شانه لګه سخت راولي، ستا د ایمان پته نه لګي. ته مسکه چې په هسپتال کې نه بیا موز نشي کول، حالانکه دغه وخت کې ستا د ایمان پته لګي. ته زکات ورکې چې کله در باندې فرض شي، ته د گاونډي خبره خلې چې کله تاسو سره پیسې وي چې د سره نه بیا خو نه کول چې د سره شته اوس په امتحان کې. نو به هر حال د الله جل شانه د طرف نه مؤمن په هر وخت په هر لمحه کې په ابتلا او امتحان کې دی چې د استقامت اختیار کړي. د الله جل شانه نصرت او مدد د سره دی. یقینا حضرت زنیره رضی الله عنها زنانه دا کمزوري دا وینځه دا او دا غي دغه قول له دا غي په خپل باندې خو مہر کچاواله وی خپل وته ګندلې بیا به خبر نشو کول، لیکن خپل کولاو دا خبره کول شو او دا غي خلاف نه کول چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد کړ. عرض می دا کول زما عزت مندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکي صحابه خصوصا چې کوم هغه مسلمانانو چې کمزوري پاغي باندې بازیتون او مشرکین ډیر زیاده شو، لیکن دا الله جل شانه خول دی امت ته چې دا سه حالات په انسان باندې راتلی شي. مونږ او تکلیف نه دی لیدلې، الحمدلله لوګه من نه دی لیدلې، تند من نه دی لیدلې، اغازیتونه مد کافرو د طرف نه دی لیدلې. الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس کوي چې تاسو سره دومره فارغ وخت دا سه عمر مې درکړ، دا سه هر یو شی پریوانو دا زمانه په دلته سره وړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو کافرو چې کله دا محسوس کا نیوزل غن سرداران نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمع شو. قرآن کریم کې هم تذکرې شته، کله به یو څه وي کله به بل څه وي چې موږ ته دلیل وښایي. کله به تقاضا کوله چې د مکې د غرونه مونږ غریبانان یو دا د سرو کنه مونږ ایمان راوړو، کله به وی چې په دې کې باغونه او نهرونه جاری کنه مونږ ایمان راوړو. نو لکه نن سبا الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي چې مونږه کچرته د صدر جوړولو، د وزیر اعظم جوړولو، د بادشاه جوړولو، د انتخاباتو مسله راشي نو پاغې کې مونږ ګورو چې د ماته دنیوي کار کولې شي او کنه. زما عزتمند وروم به فکر هغه د ایمان او د دین او د اسلام کوي. دا سه کس چې هغه ستاسو د ایمان حفاظت کولې شي، ستاسو د دین حفاظت کولې شي، ستاسو دین ته ترویج ورکولې شي، دا سه کس مونږ نه وینو، لیکن الله جل شانه دې پیدا کی او د دې تقاضا خواهش کول پکار دي. ستاسو دنیا خو بتا ته الله جل شانه چې ستاسو قسمت کې سلیک وی غدر کی، لیکن ته په دین باندې مکلف دی. هغه بتانه تاسو کی مشرکین بداوی چې مونږ ته د غرونه د سروک مونږ ته د لارې سمیک دا سروم غرونه دي، لار نشته دی، مونږ ته په غرونو کې لارې جوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو وخت به داسې راشي چې په دې کې به د مکې سرونګان دي، نو اوس خو غرونه واریږي او د اوس د مخکې سرونګان اوس هم سرونګان شته دی، هغه سرونګان هم سوراني غرونه ټوله واري. دې سرونګانو طرف ته اشاره کړو چې یو وخت به داسې راشي چې دا جال به په دې مکه کې خوري. سرونګان په چې په کوم لار باندې ځي په غره کې سرونګ نه تکینه نوځي، ګاډي بل طرف ته وځي. نو دغه مشرکین غوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو ته فرمایل چې زه الله پاک پیغمبر راستولم دې خبرو لپاره نه، مختلف سيزونه مطالبه به کوله، خو الله جل شانه به هغه کارونه نه کول ځکه چې دا الله جل شانه قاعده ده
چې کله هغه داسې مطالبه چې د خلکو مطالبه وي هغه پوره کی او خلک بیان ایمان رانړي نو هغه قوم نیست و نابود کی. او دا قوم د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر قیامت پورې الله جل شانو پر خپل دانن سبب نن جسر نور نقطه په ټولو جمعاتونو کې وګورئ په دې جمعات کې الحمدلله څومره مسلمانان رونه مستراغلي دي. دا خدا الله جل شانو هغه فضل کرم دی چې هغه اولنی هلاک شوی نه دي. که هلاک شوی بیا ودانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په موقع د شپې الله جل شانو ته ولاړ دی په قیام او جاړي او دا صادر مبارک قبا چې کوم دنه د شان پریوته الله سي دومره وجد کړو چې یا الله ان تهلك هذه العصابه لن تعبد بعد اليوم. یا الله کچره دا جماعت د مسلمانانو ته هلاک کو نو بیا بستا بندگی پزمکه نه کی. دا غي مطلب هم دغه ځکه چې ایمان دای سره دی خیر د دای په لاس کې دی او که خوريږي نو د دای نه به ایمان ټوله دنیا کې خوريږي. نو چې کله بدرین هلاک شنه بیا خو ایمان نه دارت بیا ایمان پاتې نشي. الله جل شانو نه غوښتل چې دا قوم هلاک شي. یو ځل ابو جهل امیہ نضر ابن حارث ابی ابن خلف وغیرہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ ته سنخه اوخیا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې سنخه بعضی وی چې وی د سپوږمۍ چې د پاسمان باندې ولاړه د شپې وختو سوار لسم سپوږمۍ و سوار لسم سپوږمۍ دا د هجرت د 15 کاله مخکې واقع ده. د سوار لسم سپوږمۍ ځلیږي پړکیږي پوره غټي او بیا چې نن سبا خوراناګان دي بجلی دي چې کوم علاقہ کې بجلی نه په نوم باندې تیاری هغه کې بیا ډیره ځلیږي ډیره خشته کوي به چې دا په منځ دوشي بیا به موږ ایمان راړو. دا الله جل شانه کړو دغه وخت کې وته دا نه خوله چې وی ویني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات ډیر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله نه اوغستل سپمې ته ګوته اونې و چې ویني ونه سپمې دوه ټوکړې شو. نو یو ټوکړه رااله په جبل ابي قبيس باندې بل ټوکړه رااله په جبل قيقعان باندې. اما چې څنګه لاسونه اوهل نو خانه کعبه د منس کې ده او جبل ابو قبيس د خانه کعبه نه دی طرف ته ده او جبل قيقعان د خانه کعبه نه دی طرف ته. جبل ابي قبيس اوسم شتا پاغه باندې فهد پیلس یو زمانه کې جوړ دی اوسم په ولاړ دی. دا جبل ابي قبيس ته ترشا پورې تللی دی او جبل قيقعان باندې شامیه محله و تر اوسه پورې اوس د جبل قيقعان وران شو د حرم توسی چې شاه عبد الله کوم شروع کړی دا نو باغې کې دا ټول غر وران کو تر لري پورې د دې شاتنې حصہ د جرول سره اخوا اخشته ده او دا نور مخه ټوله وارش. مونږ چې په ابتدا کې دلونو دغه جبل قيقعان باندې وړومبه د باب الفتنه چې بوته نږدې و سره هوټل وی رهایشونه اوس دا هر څه توسیع شوی دا غر وران کړي. نو د سپوږمۍ دا یو ټوکړه په جبل قيقعان باندې لاړ نو ودرېده او دا بل ټوکړه په جبل قبيس باندې ودرېده. نو مشرکین داسې قتل نو د چا چې به قتل سترګې به روغې وي نو په دې سترګو باندې به د لاسونه داسې ول چې دا رښتیا دي که دروغ دي. دا زه خوب وینم او که ویښه ګمان نه کوي داسې ناشنا معجزه. بیا وی چې دا خو چې د په موږ باندې سحر نه کړی نو بعضې به یو بل ته به یو جوابونه ورکول چې نه که سحر کړی خو پته به ولګېږي چې آیا زمونږ بهرنۍ قافلې چې کومې بهر دي تجارتي هغه هم دا وایي او که نه. وی چې هغې نه تپوس وکړو که هغه هم لیدلي نو بیا به ټیک وي. نو چې کله تجارتي قافلې به رالې هغې ته به وی چې تاسو لیدلي نو ډېرو به هغې کې ووی چې او مونږ سپمۍ لیدلي و مونږ حیران وو چې دا ولې یو ټوکړه یو ځای کې وه بله ټوکړه بل. دومره وخته پورې دا وال لکه څنګه چې د مازیګر د مزد نه والا تر نور پرېوتو پورې څومره وخت یې څه د پاسه یو ګنټه دومره وخت د سپوږمۍ دوه ټوکړو سره یو طرف ته بل طرف ته ولاړو. د هغې نه پس بیا د دواړه ټوکړې رالې او دواړه یو ځای شو. دا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
اقتربت الساعه، قیامت نږدې شو. وانشق القمر، او سپوږمۍ دوه ټوکړې شو او چاوده په منځ. وان يروا آیه یعرضوا، او چې کله دا مشرکین یو نخ اوویني، معجزه د الله د قدرت آیت اوویني، یعرضوا، نو دی د ایمان نه مخ واړی، اعراض کی شاکی وته. ويقولوا سحر مستمر، او دی وی چې دا خو جادو دی. نو دغه خبره وکړه چې دا سحر دی، جادو دی. بهر حال دا ان شاء الله مخکې نور حالات هم بیانېږي. بعضې خلک دغه وخت کې وایي چې دا واقع که چېرته وی نو دا خو به اوس د تاریخ په کتابونو کې وه. نو د تاریخ په کتابونو کې خدا شته، لیکن تاریخ دوه قسمه. یو دا چې د سپوږمۍ د دوه ټوکړې د هر چا لیدل، د هر چا سپوږمۍ ته خیال نه. تاسو وینئ دلته کې سپوږمۍ تندر ونیسي، لیکن چې چا نه تپوس کوي چې بېګا سپوږمۍ تندر نیولي وه، نو دنیا خلک نه ویني چې ته یو کس نیم ورته کتلي. سپوږمۍ ته خو هر یو سړی نه ګوري. او بل دا ده که چېرته چې چا لیدلي وه، نو د هغوی تاریخ په دوه قسمه دی. یو تاریخ زمونږ اسلامي تاریخ دی، په هغې کې دا شته، په ټولو تاریخو کې شته. تاریخ ابن کثیر د ابن کثیر رحمه الله تاریخ دی چې مشهور محدث دی، البدایه والنهایه، په هغې کې دا واقع شته. نور تواریخو کې شته چې اسلام څومره اسلامي تاریخونه دي. ته د پیرنګي او د یهودي او د یو هندو د دهریه په تاریخ کې غواړې، نو هغه کې لیدلي نو وي به کې نه. بعضې تاریخونه لیکلي چې په هندوستان کې د هندوستان چې هغه زمانه کې کوم بادشاه و، دا هند خو ډېر زوړ دی، د دې شهزادګۍ وه، هغه پورته په چت باندې خطي و، نو هغې هم سپوږمۍ لیدلي. او بهر حال که چېرې دا نه، نو نن سبا خو کفر او طاغوت د اسلام د دباولو کوشش کوي، هغه شی په تاریخ کې نه ذکر کوي. تاسو ګورئ چې چته حادثه د مدرسې د جماعت د طالب د عالم وشي، د هغې د دباولو کوشش کوي، او چې چته د هغې خلاف یې هغه په مخې ته راولي. چې کله د اسلام په حق کې یو واقع وشي، مشهوره واقع د مذهب په حق کې وي، د اسلام په حق کې وي، د مسلمانانو په حق کې وي، د مسلمانانو د شاعرو په حق کې وي، هغه مخې ته نه راځي. او چې کومه د هغې خلاف کې وي، نو هغه مخې ته راځي. دا خو همیشه د طاغوت کوشش دا دی. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مکی دور کې او په صحابو باندې د دین اسلام په سلسله کې مختلف تکالیف، اذیتونه هغه پرې راغلي دي. واخر دعوانا